علم په سند باندې نوکری کول څنګه دي؟ یعنی سرکاری نوکری، سکول وغیرہ نوکری کول څنګه دي؟ نوکری کول پس د علم په سند باندې جایز دي، ناجایز نه دي. خو چې کله حاکم ظالم شي نو بیا نه ده پکار چې علما دا لاړ شي او د ظالم حکمرانانو ملګرتیا وکړي. لکه نن سبا حکمران ظالم دی، هر لحاظ سره ظالم دی، قانون لحاظ سره ظالم دی او ټیکسونو لحاظ سره ظالم دی. نو په دې وخت کې پکار داره چې سړی د سرکاري نوکرۍ نه ځان له بس خپل خدمت کوي او د علم خدمت به الله پاک څه ورکوي. او دا امتحانونه چې موږ وایو چې امتحانونه ورکوي، نو دا خو دې دپاره چې ظالم حکمرانان دي، ظالم حکومتونه دي، سبا پابندي ولګي چې تاسو د بورډ سند نه وي ته به امامتي نشي کولی، د بورډ سند نه وي درس به نشي کولی. دا خو دې دپاره دی چې د بورډ خامخا یو بورډ سند د سره وي، نو بیا به د سبا لار کولاوي، که نه بیا به پریشانه. بقایا دا دی چې درباري او سرکاري جوړېدل هغه مولا دپاره نهایت نقصان دی، نهایت نقصان دی. ها دنیوي څه فایده به پکې، خو لیکن علمي نقصان زیات دی. نو د دې وجې نه یو خو د ظالم حکمران حصه جوړېدل نه دی پکار، او دویم علم بیا دا چې سرکاري شي کله به د هر څه سرکاري شي، بیا پوه شي به خبره هر څه سرکاري شي، بیا د حق ویل ډېر په ګرانه باندې کوي. بس د بیا هر څه سرکاري دی، د هغه په جواب بیا ګړېږي. او په زرو کې به چېرته یو کس نیم داسې وي چې هغه چې کوم دی نو حق ګوی، نور اکثر چې کوم دی بیا چپه خوله باندې ناست وي. لہذا احتراز کوئ د داسې څیزونو نه، په دې باندې نوکریانو سوچونه مه کوئ. رزق دی الله به درکوي، یا ډېر یا لږ، خپل مشقت کوئ، خپل روزګار کوئ.